ناصر يا نصير انصرنا. صلى الله على محمد النبي الأمي. أما بعد، ابل روزنی سبق کې صاحب علیه رحمت تاسو دا ویلي چې یو اراده دا یو مشیت نفاغي کې هغه مبحث لکفاتي. د ارادي او د مشیت په مابین کې څه فرق شته که نشته؟ قاضی عبدالنبی دا ورته وایي، مولوی صاحب دی، د ارادي او د مشیت په مابین کې فرق بیان کړی دی چې اراده خاصه ده او مشیت عام دی. له ارادي تعلق چې دی معدوم موجودولو ته ویلی کېږي، د دې سره تعلق دی معدوم موجودول. او مشیت عام دی، کله معدوم موجودول وي کله موجود معدومول وي. او پنځ د عام او اهل لغت باندې دا دواړه الفاظ مترادفه دي، یو په ځای د بل باندې استعمالي دي. قاضی عبدالنبی دا وی دستور العلماء دریم جلو 187. البته د بندگانو په حق کې اراده او مشیت په ځان لګان لمانا باندې راځي. علامه ابن نجیم المصری په بحر کې وایي یو سړی رازق شو او دای ویلی خپلې ښځینې ته چې اردتو طلاق کی، نو وایا طلاق نه دی واقع. او که دغې سړي دغې ښځې ته ویلې چې مشیتو طلاق کی، نو پې واقع شو. دغه فرق راوست. د اغین بیان نه بعد علامه ابن نجیم لیکلی دی چې ثم ویلی دی چې فقد اثبت الفقهاء بین المشیئة والارادة فرقا فی صفات العبد. د بندگانو په اراده او په مشیت کې فقهاء فرق بیان کړی دی. ارادي سره طلاق واقع نشو، مشیت سره واقع شو. دا ډېرې خبرې پکې نورې هم دي. وَإِنْ كَانَا مُتَرَادِفَيْنِ فِي صِفَاتِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. الله تعالی په صفاتو کې دا ترادف لري. اراده او مشیت یو شی دی. بحر الرائق کې دریم جلو 364 صفحه ده. بیا اراده په دوه قسمه باندې ده، اراده کونیه او اراده شرعیه. کونیه عامه ده، د خیر او د شر د دواړو سره تعلق دی. او شریعه چې دی نو خاص دی، صرف د خیر سره صرف د خیر سره تعلق. دانشګل مولی صاحبہ واجه د سبا شروع دی ترزیق او د تنسید. ترزیق او تنسید کې مې څه فرق بیان کړو؟ ها، ترزیق او تنسیق کې مې څه فرق بیان کړو؟ څه وایي؟ صرف مبحث د چی شي روانو دون راته ووایه، نور پرېږده، نور ظلم نه ورځي. دا د خواته چې ناستی دی چشمې لګولي 3 پاوه نور نه ورځي. د چی شي باس روانو؟ څه وایي؟ ترجمانی تاسو وکړئ. ترزیق او یو خو ترزیق باسو، بل چی شي؟ مشیت او اراده کې فرق بیا غوته پاته.
کدرال مولا صاحبانو مشیت و اراده کی کلام وشو اس رازا پا کلام کی کلام دے ولما كان في الثلاثه الاخيره زياده نزاع وخفاء ارکلا چې په دې درې ورستنو کې چې اراده دا بل تکوین دی بل کلام دی په دې کې زیادت نزاع او خفاء نو مکرر کړی اشاره اثبات د دې تام او قدم والی د دې تام په اراده باندې د عباس او د مشیت لیک پاتې شي او غمه درته وکړو فقال نو وی فرمایل وهو دا ضمیر چاته راځي دی ای الله تبارک وتعالى متکلم دی په کلام سره داسې کلام سره چې اغا صفت دی له د الله تعالی د پاره الله تعالی د پاره صفت د کلام شته صفت د کلام شته الکه ته ورسره معلومه چې صفت د کلام ولشته چې مشتق راشي او ماخذ اشتقاق را نشي نو موږ چرته دانه دی وریدي یو سړی دی زاری وی او ضرب دی ورلره نه یو سړی دی عاقل وی او عقل دی ورلره یو ذات دی متکلم وی او کلام دی ورلره نه دا چې کېدل نشي چې وروره مشتق راشي او ماخذ اشتقاق دا نه ضرورت امتناع اثبات المشتق د وجه د ضرورت او د ضروري والی د خامخوالی د دې خبرې چې ممتنع ده اثبات د مشتق د یو شی د پاره بغیر د قیام د ماخذ د اشتقاق نه به په دغه شی پورې چې چا د پاره مشتق را لینو هغه پورې با ماخذ اشتقاق وي مشتق ته متکلم دی معتذرم دا معنی متکلم دی او ماخذ اشتقاق کلام به ولروي وفي هذا او پدی بیان کې رد علی المعتزله ایسو ذهبود پدی شان چې دیو ذهاب کړی دی الادی خبر تا چنه متکلم الله تعالی متکلم دی بکلام پداس کلام سره چې کلام قائم بالغیر دی نه زمونږ چې دی دا ویلي چې اثبات د مشتق لشی به وي د دې شي دپاره به وي نشي راتللی بغیر د قیام د ماخذ د اشتقاق نه بیهي په دغه شي پورې په دغه شي پورې به قایم وي په دغه ذات پورې لکه چې څنګه کلام سره قایم دی معتزله بیهي د بیهي نه منکر دي هغه وایي الله دپاره کلام صفت دی خو تعلق یې الله پورې او لیس او کلام صفتم لیس صفتا له او دا صفت د الله د پاره نشو ځکه چې یو شی بل چا پورې قائم دی خداغه صفت شو د الله صفت دای دروغ وی الله تعالی متکلم دی په کلام داسې کلام چې دا کلام صفت دی د الله تعالی د پاره حادث دی نه ازلیتونو ولی دا ازلی نشي به حادث شي او الله تعالی پوری قیام د حوادثو جائز دی که ممتنع دی ضرورت امتناع د وجه د خامخوالی د ممتنع والی د قیام د حوادثو په ذات د الله تعالی پوری ضرورت امتناع قیام الحوادث د وجه د یقین والی د ممتنع والی د قیام د حوادثو نام په ذات د الله تعالی پوری د الله تعالی کلام او زما استا کلام کې څه فرق دی زما استا کلام من جنس الحروف والاصوات دی الله تعالی والا کلام من جنس الحروف والاصوات نه دی لیسا نه دی من جنس الحروف والاصوات ولی لکم لیسم دا حروف او دا اصوات دا خو حادث دی فکر دی او دا چې حادث دي چې د دې دا حادث والے په یو شرط باندې مشروط ده دا ال پیدا کی چې مخکې دا بلال شي اقدراله دا الکا تکلم وکا په یو ټکی باندې چې زیر تویما تکلم وکا فتیک فیکهم الله نو په ظرفا باندې چې کلام نه ختم شوه نو سینځرسا باندې کلام کیږي او چې سیندر صاحب باندې نه ختم شي نه یې ذریعہ باندې کیږي او چې په یې کار نه ختم شي نه په پی کا پی در پی باندې کیږي لا د
دا حادث دی واجبه حادث دا شدی چې د دې د حدوث لپاره شرط دا دی چې دا ما قبل حرب با دا بمولی صاحبہ انقضا کیگی ختمیگی بنو علا بدا پیدا کیگی اللہ تعالی خود حوادث و محل نده اللہ تعالی دا قیام دا حوادث و سخمونا زخ دے ٹھیک نہ کنو الکہ دا ولید اللہ تعالی کلام دا جنس الحروف و دا اصوات ننده ضرورتانها اعراض حادثہ دا وجدی قنوالی او دا خامخاوالی دا دی خبرنا چی دا اعراض حادثه دی او مشروط دے حدوث و پیدا کېدل د بعض د دې په انقضا د بعضو سره ځکه امتناع د تکلم په حرف ثانی باندې په غیر د انقضا د حرف اولنا بدیهی ښکاره باره ده تکلم په حرف ثانی تر هغې پورې نشي کولی چې تر کومه پورې د تکلم په حرف اول باندې ختم شوی وفي هذا زمانګ په دې تقریر کې چې دا تاواورېدو رد دی په حنابلو متاخرینو حنابلو باندې او په کرامیو باندې الو قائلین جمع دي دا دوانه نو بس قائلین بأن کلامه چې کلام د الله تعالی عرض دی لا 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 دا باندې چې کلام د الله عرض دی او من جنس الاصوات والحروف دي جنس د اصوات او د حروف نه دي شرع مواقف باندې مراد دی غم په کې دا خبره کړی ومع ذلك فهو قديم سرقین دا قدیم دی د جنس الاصوات او د حروف نه دی او قدیم دی مونږ وینا د جنس الاصوات او د جنس الحروف نه نه دی ځکه چې د جنس الاصوات او د جنس الحروف نه دی وګرځاو نه به قدیم پاتې کېدلې نشي به قدیمه ندی دا سی مثال دے چاہے کہیں انجن نے میں گاڑی نہ کچھ کرے دے خو اسلام آباد تب کتاب کو خیر دے رہتا ہوئی چلی کچھ کرے دے نکے پتلے آو دیکھا دے رانا دے سالے دکھا نسکوٹا دیتا دے پنچار دے یہ پنچار اسلام آباد تو فیلاوش اسلام آباد پنچار بان اسلام آباد تب تک نکی گی چتا من جنس الحروف والاصوات وګرځاو نو به قدیم پاتې کیدل نشي کلام د الله تعالی صفت د منافره د سکوت او د آفت سره سکوت وهو ای الکلام دا کلام چې د صفت دا یو صفت ته صفت معنا صدا ان معنا قائم بالذات تا منافیت دا منافیدا للسکوت د پاره د سکوت او سموت کې څه فرق دی سموت هغه چپوالي ته وایي چې خبرې نشي کولی او چپي او سکوت هغه ته ویل کېږي چې کولی شي او بیا چپ دا حیوانات چې دي نو دا ساکت دي که صامت دي ولی صامت دي خبرې کولې نشي په مقامات کې رسل مېري دي ورسالنا الساکت والصامت دي انسانانو او حیوانات ټول ربانې رحم راځي دمن بدحال شما چې هغه صامت حیوانات هم په ما باندې څه شو رحم یې راځي دې دیم پر قال لغت دا کړی چې سموت هغه چپوالي ته وایي چې غلط کی خبري او ته چپ شي انسانان من سمت نجا او ساکت هغه ته لیکيږي چې له حق خبر څخه بند شي د دې وجې نه سموت محمود ته او سکوت محمود نه ده د سموت په حق فرمایلی دي من سمتا نجا او د سکوت په حق فرمایلی دي الساکتون الحق شیطان نخراسو دا مینه تو پټکو په جنگ کې دا حدیث ذکر یې کم دی نه ویل مولا نو معنی شو دا ګرم تقریبا به تو پټکی و الساکتون الحق شیطان نخراسو د ټیم کې دا کی سره پاتې دی و شریعت نافذ هغه ټیم کې بتاسو
واړه واړه وي ما جوړ لو دې دا کله په دې نه وګي پورې راځي و دې په بیانونه نه وړو دا ګرم ګرم تقریر نه پیدا معاملہ مولي چې دې په یو بخې غبر جلسه کې ودرې دوه ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما انسانان دې ټماټر له ندي پیدا کړی ما انسانان دې ټیپور له ندي پیدا کړی چې بس دا بکری او دا بخرته او دا بالی او دا بخوري څه کې وایي شریعت څه کې نه هغه کې به جګړه راځي ټیکا دی راځي دا یو لوی غته تیر شوی یادېږي مو لږه موضوع خو ډېر ګرم تا یادېږي ماشاءالله تر کوم ځای ها کوم ځای دا تور پټکو وایه د دې خو مشر څخه نه مونږ معنا وسیر محمد او دا تقریبا چې کو دا بل یو هغه په دویم نمبر ډېر تیز ها نه نه بل څه نه میو هغه دیم کې نوجوان فکر راځي نو ساکت عن الحق شیطان نو خلاص مې هغه ذهن کې خبر راځي سکوت دقیق ویلې کې یو سموت وهو ذا کلام چې صفتن معنا قائم بالذات منافی ده پر سکوت الذي سر د تکلم نه سره د قدرت نه پاغي باندې او آفت دا منافی ده د آفت سره الذي هغه چې کوم عدم موافقت د آلات ده د چا آلات موافق نه خبرې نشي کولای ولی اما بحسب الفطرت یا په دې بعد فطرت سره پیدایشي آلات د برابر نه کما په الخرس څنګه خبره چې ګونګا کې ګونګا پیژنې دوه کوم باندې ګونګا یو چاړه یو ګونګای مل فرقو چاړه عجب ټکی خو دې په وګونو باندې هیڅ ناورید یخي چې ته په وګونو د چا خبره ترې نه اورې خبرې به دې کم دی نشي ذکر خو چا نه کیږي کنه ذکر خو چا نه کیږي او ته خبرې ترې نه اورې په خپل به ګونګا جبه به دې بند پاتې شي او یو داسې وګونه اوري په دې جبه باندې خبرې ترې کولې نشي کله راځي د کابل ورو دغه استفتاء مال راغلی و چې داسې زنانه ده چې هغه خبرې ترې نشي کولی کله په دې پوهېږي چې الله نمبر ګوته نیسي داره ګوته او سیب علیه رحمتا چې وی منځو نو مونځ ته چې کوم دی څه ټکې وایي اللهم ورته کې څه ورته وایي دغه سبق ته مې ورته کې وایي نور مونځ هغه نشي کولی څه پوهېږي نه ژبه مو بېکار مار نه کوي غوږونو باندې اوري غوږونو باندې نو کله نه کله به حسب الفطرت کما په الخاص کله نه کله په اعتبار د ضعف او د عدم بلوغ او حد القوت کما په التقولیت لکه څنګه چې خبره په تقولیت ماشوم والی کړه ماشومان خبرې کولې شي څنګه خبرې کوي دې د مې دې ماشوم ته څه ویلي دې د دودای مدودا دې د بدینې دې دې د مې دې جوړلې دې د دودای مدودا دې د بدینې دې او ورو چې کوم دې به رواني خبره ترې شي کې ملا صاحب په اعتبار د ضعف او د عدم بلوغ حد القوت او بیا د څه اندازې ته ځینې ټکي څوک ویلې شي ځینې نشي ویلې هم په سر سره شي ملا صاحب دا دې کله کوم دا کار دې څوک ځینې ټکي لیکي شي ځینې ټکي نشي کې څکلي چې مونږون په دې د امتحان وړي شابه خطیزه کولی ک ججمج مجالی خان فین قیل کچتوی شي په اعتراض کې دا کله تاسو چې کوم خبرې وکړې تا خو صادق لري په کلام لفظي نه په کلام نفسي ما پړ کې چې کوم خبرې باندې خو نه دي تاسو دا خو چې دا تلفظ کوم سکوت او خلاص او څو څه خبرې کې دا خو د دې سره منافات لري د دې څخه منافات نه لري فین قیل کچتوی شي
چې هاذا انما دا چې صادقيږي په کلام لفظي باندې نه په کلام نفسي باندې ځکه سکوت او خرڅ دا چې دا دوانه چې دي دا منافات لري د چا ينافي التلفظ دا خو منافي تلفظ سره قلنا نو ولي دا کلام نفسي خو چاړام په ځل کې راځي کلام نفسي دا د چاړه په دغه کې راځي قلنا من وای چې مراد سکوت او آفت الباطنیتان منګه کم من ته دا سکوت نه یادو چې دا دلته باطنی یادو کنه دا چې انسان چې باطنی سکوت هغه توي پس ځل کې خبرې نشي جوړولې بس دې نه پوهیږي څه خبره را جوړه کوم میخي ورکوټه ماشوم بس خبر را جوړه چې دې تدبیر نشي کولای په خپل نفس کې تکلم او ځان نه قادرېږي علی ذلک په دې باندې فکما ان الكلام لفظي ونفسي لك څنګه کلام دوه قسمه دی لفظي او نفسي فکذا ضده ندارنګي زدي په دوه قسمه دی سکوت او خرص یو سکوت ظاهري دی لفظي او خرص او بل باطني دی زما بیان په باطني کې شروع دی او معترض ته ظاهري تلاړي ما کلام هم ز نفسي یادو ما او دا غي زد سکوت او خرصم ز نفسي یادو ما او تا کلام نفسي یاده او زد چې کوم دی لاړې د لفظي زد تلاړي سوچ مرضی چې د لغت او سموت او سکوت په مابین کې کم فرق کړی دی نو تاسو ته دام وایا چې دا سکوت هم په دوه قسمه باندې که حیوان ته ساکت ویل شي په یو معنا دی کو سامت هغه کې سکوت په دوه معنی دی عام دی هم د دې نه تکلم نه معاجزه دی او هم د ځل کې د خبرو جوړول نه هم عاجز دی او پاتې شو انسان نو کې انسان ساکت وي دې با سکوت صرف د لفظي نه وي د نفسي نه با دې نه وي او دې ویني بیا برداشت نه به هوښ یې بیا برداشت نه ساکت ته که ساکتون دې نو ساکت دا معنا څه چې کناس ته خبره ترې نه کوي نو ناس ته سور ساری ترې برابر دی او ساکت ته ساکت دا معنا به وښ پروت دی ته نه لګيږي چې چاوله زور کړی بیوشه دی و ساکتون شو کم ساکتون شو په دوانو سکوت باندې متصف دی لفظي هم دی او باطنی هم دی یو ساکتی لفظي وی بل ساکتی الکه پلان کې ساکت دی لفظي کې باطنی لفظي کې باطنی کمه کې ولکه आवाज نه راځي وګوره او ساکت دی کم ساکت دی لفظي دی اسی چپ شوی دی باطنی دی رازا والله تعالی او الله تعالی متکلم دی بها پدی صفت سرا نګور پدی صفت سره تکلم څه کړی دی امرن امرم دی او پسې وناهن او دارنګ ناهیم دی منعهم کړی دا او مخبرم دی خبرونه ورکړي دي څو نړۍ په قرآن شریف کې اخبار راغلي دي د قانون قصص نمونی سے قصص تقریر کی ذکر کول اهم خبره د فار د عبرت یو نیک انسان قصه به ذکر کوي د فار د عبرت چې لکه ګور غدا چې کاو نو وکړو خدای پاک ته داسې نجات دی لکه عیسی علیہ السلام چې نو هغه دغه د قصه دا چې هغه ظالم ته خیری دا کړی وی دا کړی وی او بیا سره دا غینه مظلوم بیا پر یاد لراله ظالم تبان شو حیران زاو ظالم دی سره د ظلم نه هلاکیږي دا ولي چې اندازې ولي کول نو هغه به ار صدقه کولا ار ورته کولا مرغوبان به صدقه کولا د دې قصه ولا کسینه مونږ ته عبرت دارو لکه څوک صدقه کوي نه الکه وای ځان لرا سره په جب کې منګکان منډي وای ته بچاله صدقه ورکو قل هو یو دی ټول امت ته سو ګروبا دې
صدقه دې وکړه چې چا پلار به مونږ ستا په شان عمل نه کرانه دا آیات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم دا 27 پیری میں دیکھیں اجازت درک دا وای دې لی کمالات دیکھیں ټول خلق ته دعوات تیر شوی چې څونه مسلمانان دي اخواننا الذين الک خذف بکرانه لغه خواص دي کنه ارجه کی سړي ذکر کیږي خو دې په ورو قیاسیږي کنه نو تیر شوی خو بکران موجوده مسلمانان فکره موجوده کې نشته سبقونا موجوده کې شته ربنا اغفر لنا دا لنا نه دا لنا چې دا د دې د غاټه خو له د ټول نه راتاو شو اے تعذری غاټ دی لنا ټول موجوده مسلمانانې د تعذر کې راپټ ربنا اغفر لنا ذکر راځي الکه درانی استاد ویل کفار کوم په دې تعذر کې مې ولیدل لکه کفار تم دا تعذر ورکو شوی او کفار تم ورکو کفار د بخنی دوانه واړي البته ذکر د مسبب مراد د سبب ابراهيم عليه السلام رب خدای بخنو کې زما پلار امام القرطبي له خسته معنا کوي ابراهيم عليه السلام د پلار لپاره بخنه څنګه مختلف وي دای بخنه نه د هدایت کې زما پلار هغه هدایت د سبب د غفران جوړ شي موجوده کافرانو ته کې د پاره چې ربنا اغفر لنا دغه کې دا کم غفران چې رااله نو غفران د اغیو د پاره صرف دا اغیو د پاره صرف ذکر د مسبب مراد چې غفران په سر راځي خدای هغه غیو لور کې کوي ته هدایت دا چې عجیب آیات دي او بل آیات دې موږ قرآن شریف کې لري کماله قرآن شریف د تلاوت د چش ثواب نه لري یعنی دا استغفار دې چې د قرآن تلاوت دی بل ورځ مې په بسم الله باندې یو ریسرچ کول لګیو ذکر دې افغاني تاریخ خبره د سین غونډه بایګم په ټکی کم دین د پیمان دی او دا یاد دی د سین غونډه بایګم په ټکی نه پویږم په دې مې دا کوم چې دا کم قلم د بسم الله د لپاره خدای پیدا کړو نو قلم دون غټ قلم دی چې 1500 کاله مزل دا یو سر نه بل سر هغه قلم ته وای زمانه ملک بسم الله الرحمن الرحیم دای چې ودی کوملی سه نو په وسو وکاله کې دا وی بسم الله دون اهم شي د دې د پاره چې کوم قلم پیدا کړی دی بسم الله دې لیکلو د پاره د خدای په دربار د بسم الله څونه قیمت دې د پاره کم قلم پیدا کړي او 1500 کال په مزل وګت دي او هغه قلم ته چر رکنو قلم سره د بسم الله څونه قدر دی په 200 کال کې بسم الله ولیکل نمو تاسو بسم الله غلط دي دې کې دا ولنې باب دا به وګد کې خامخا دا د اسم د الف نه ایواز کې راغلي د بیزاوی کې بل راشي او دا میم بم کې بم دغه راولي من شمن دي ښکاری او رحمان میم کې هم او د رحیم میم کې هم دا من کې خالی خالی ښکاری اصل بسم الله نو دا اصل پاره عمر فاروق سے بدل چا لپاره بسم الله لیکره نه عام مینو کې دغه بسم الله کې دا ټول دا دغه پکاري ځکه جنت سلور نیرونه دي سلور معنی د بسم الله نه چاوي سلور معنی رسول الله د کور نه چاوي دي په جنت کې چې کوم نه نیرونه سلور خوريږي د رسول الله د کور نه کنیکشن شوی د نور پیغمبرانو او د رسول الله سره نه کنیکشن شوی د منګه امت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته امت پیغمبرانو سره یو شان شوی او به نور امتین ته چې شوی د نور پیغمبرانو نو ته به کنیکشن شوی نو په منځ کې واسطه رااله او دی امت ته ډایرک په منځ کې بل واسطه نشته او دا د بسم الله نه د نیرونه را روان دي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وان په کې دغه ځای کې دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې روان دي الله جل جلاله روان کړی
د رسول الله د منګنی نه روان نو دا مسویلی الګا دا آیات میات چې ویش کرته شروع کوي می قضا کوي ها نو کل په الله بارانونه وري نور لیم ورکې کی اجازه موږ په وظیفو کې دا نه چې بل چاله بیان ورکوي ورکې ثواب هم کی پدې کې ارث پراتی دي قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا چې سوال کې استغفار کې به دا استغفار دا یاد دي ها رازا الله تعالی امر او نهی او مخبر دی یعنی انه صفه واحده دا یو صفت او تکسر راضی په نسبت سره امر تو نهی تو خبر تا په اختلاف د تعلقات سره ک علم او قدرت او باقی صفات فإن كل منها یو واحد دین یو دی قدیم دی خدا تکسر چې دی حدوث تا په تعلقات کې راضی الله خدای علم یو صفت دی په ما علم دی ګور یو تعلق راځو په اسمان علم دی بل تعلق راځو پاشم الله علم دی بل دغه راځو په خپل صفات باندې علم دی یعنی تعلقات دي فکر دی لماذا وجر دینا چې ان ذلك دا خبره دا الیقظه په کمال د توحید پوری ولانه لا دلیل نشته په تکسر در یو واحد دی پینا ګوره د خدای د صفات یو دي او تعلق یې ډېر سره دی په نفسها څه شمولا صاحبہ په نفسها دا یو دغه شدارا او خطل فإن قيل بس اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ستایس کا نو ورځې وې د شپې وې استغفار د فار اصلي ټیم د سرحد نه وخت کې